نعوذ بالله، الله رب عزت ته هر مسلمان وساتي. الله د کفر لاندې توفیق نه ورکوي. خو یو انسان د الله او د هغه د پیغمبر د نبی علیه صلوات والسلام بې ادبي وکړي، ګستاخي وکړي، نو په دې باندې انسان د ایمان نه وځي. خصوصا چې کله انسان په خپل هوش او حواس کې وي نو داسې الفاظ د هغو دپاره استعمال کړي چې دا د هغو بې ادبي پکې راځي. لکه الله دپاره شریک ثابتوي، یا مثلا د الله رب عزت دپاره ښځه بچي ثابتوي، نو دا د الله رب عزت بې عزتي ده. د الله په فیصلو باندې د بل چا فیصلې منل، د بره او د الله فیصلو ته سپک کتل، دا د الله بې ادبي ده. د نبی علیه صلوات والسلام په باره کې ګډې وډې عقیدې ساتل، لکه ځینې مذهبونه ولا دي چې هغو ګډې وډې عقیدې ساتي، نو دا د کفر عقیدې دي. په دې وجه باندې دا باندې سړی کفر له وځي. البته که یو سړی وي هغه نه په خبرو کې د نبی علیه السلام یا د الله رب العزت بې عزتي وشي، خو د ده اراده نه وه، بلکې هغه بې عزتي ته بې ارادې وشي او دا سړی په خپله غلطي باندې خفه شي، نو بیا انشاءالله چې ګنجایش ته چې دا انسان به د کفر نه ونه وځي. حدیث مبارک راځي چې کله انسان توبه وباسي نو الله رب العزت د دغه انسان په دا توبه باندې دومره خوشحالېږي لکه د یو انسان نه خپله سورلي په ځنګل کې ورکه شي او بیا د هغې نه بعد پیدا شي، او د په کم ټایم کې چې ورکه شوه دغه انسان ته د خپل مرګ احساس وشي او وایي چې به زه خو مرم، هسې مرم، او ډېر په مشکل کې وي. د انسان چې کله دا سورلي پیدا شي نو دا د ځان سره ووایي چې رب کریمه ته زما خدای، ته زما بنده یې او زه د خدای یم، او د الله حمد وایي. نبی علیه السلام فرمایي چې اخطأ من شدت الفرح، د انسان د ډېر خوشحالۍ نه خطا شو، د کفر کلمه یو قسم ته وویله، نو هغلته انسان د کفر کلمه ویلي خو بې اختیاره، نو بې اختیاره انسان په هغې باندې نه کفر کېږي، او کوشش کول پکار وي په ګپ شپ کې، په مزاح کې چې موږ داسې الفاظ استعمال نه کړو چې سړی پرې باندې کفر له وځي.